ایمان د مؤمن په زړه کې وي او د ایمان آثار د مؤمن په بدن باندې ښکاره کېږي. اخلاق حسنه د مؤمن په زړه کې وي او د هغې آثار او نښې نښانې د ده په ظاهري بدن باندې لیدی شي. ایمان د انسان په زړه کې وي، د مؤمن د هغې آثار د ښو اعمالو په شکل کې د ده په ظاهري بدن باندې لیدی شي او د هغې نه څرګندېږي او صادرېږي. او ایمانی صفات، ښکلي اخلاق دا هم د انسان په زړه کې وي او د هغې آثار او د هغې نښې نښانې د انسان په ظاهري بدن باندې لیدی شي. کله بیا داسې وي چې اعمال حسنه په ظاهري بدن باندې وي او په زړه کې دننه ایمان نی، دې ته نفاق ویلی کېږي. او کله چې په تکلف سره سړی اعمال راوباسي او زړه کې دننه اخلاص نی، د الله جل جلاله دپاره نی، د الله یاد نی، نو دې ته ریا ویلی کېږي. د زړه او د ظاهري بدن موافقت دا ایمان دی او اخلاص دی په نیکو اعمالو کې، ښو صفاتو کې. او د زړه او د ظاهري بدن اختلاف چې ظاهر ښه وي او باطن ښه نه وي، دا نفاق دی او ریا ده. او نفاق دا بدترین کفر دی او ریا دا هغه عمل دی چې انسان به امید لري د اجر و ثواب په ورځ د قیامت، لیکن د ده لاس ته به څه نه راځي، الټه ګناه به یې پکې. قرآن کریم کې الله جل جلاله د ریاکار سړي د انفاق او د هغه د خرچ چې ظاهري صورت یې د الله په نوم باندې وي، د هغې مثال بیان کړی دی. کمثل صفوان علیه تراب فاصابه وابل فترکه صلا. د دې سړي مثال داسې دی چې یو سړی دی، یو صفا کاڼی دی، خویه مین غټ غټ دی، یو کاڼی دی، په هغې باندې لهه پرته ده، خوره. په هغې خوره باندې سړی دانې وغورځوي، تخم فصل دپاره، غنم پې وغورځوي چې غنم زرغون شي یا بل یو شی، بیا په هغې باندې باران وشي، نو چې لاندې کاڼی دی، پورته پې لهه پرته ده، معمولي خوره ده، په هغې کې ته تخم وغورځوي او څنګه پې باران وشو، نو باران سره هغه ټوله خوره هم لاړه، تخم هم لاړو، فصل په هغې ځمکه نه کېږي. کمثل صفوان علیه ترابا فاصابه وابل فترکه صلا. پشان د هغه ګټ صفوان مین او خویه ګټ ته وایي، علیه تراب چې په هغې خوره پرته وي، فاصابه وابل او په هغې په شیبو باران وورېږي، فترکه صلا، دا کاڼی صفا پاتې شي. دغسې مرائي او ریاکار سړی په ورځ د قیامت باندې هغه به د خپلو اعمالو د نتیجو انتظار کوي، لیکن تر منځه به یې سم ني، ځکه چې کوم تخم ده غورځولی و، هغه تخم عبس لاړو. نو ما عرض دا کولو چې کله د انسان په زړه کې ایمان وي، د هغې صدور، د هغې ظهور او د هغې ښکارېدل د انسان په ظاهري بدن باندې کېږي. او چې کله د انسان ظاهري اعمال ټیک وي، نو عام اسلامي معاشره کې به ده ته دا نه وی چې دا کافر دی، دا بېدینه دی، چې اعمال درست کوي، دا سم دی. البته که چېرې د ده نه داسې عمل څرګند شو، د ده په خوله باندې
داسې وینا جاری شوه چې هغه عمل او هغه وینا کفریه وه، بیا به وروسته د کفر حکم لګي. دغسې د انسان په زړه کې چې کله ایمانی صفات وي، ښکلي صفات، د هغې آثار د انسان په ظاهري بدن باندې کېږي. د دې اثر او نښو نښانو کې یو خدمت دی. کوم سړی چې خدمت کوي، خادم وي، د الله جل شأنه بنده، د مخلوق هم خدمت کوي او د خدای هم خدمت کوي. او د الله جل شأنه خدمت د مخلوق د خدمت په شان نه دی. الله جل شأنه د انسان خدمت ته په دې شکل نه دی محتاج لکه دا مونږ چې د یو بل خدمت کوو. د الله جل جلاله د خدمت نه مراد د الله جل جلاله اطاعت ته خبره منل دی. د الله د خدمت نه مراد د الله جل جلاله عبادت ته دغه بندگی کول دی. د الله جل جلاله د خدمت نه مراد دغه محامد او دغه حمد و ثنا او دغه تعریف بیانول دی. د الله جل جلاله خادم وي یعنی دغه بندی او داسې لاس په نامه الله جل شأنه ته ولاړ وي او چې الله جل جلاله ته څه امر کوي دی هغه کوي او الله پاک د چا خدمت ته محتاج نه دی. قل هو الله احد الله الصمد. اے پیغمبر ته د خلکو ته ووایه هو الله احد، هغه الله چې زه هغه طرف ته رابلله کوم او دعوت ورکوم هغه یو دی. الله الصمد، هغه بې نیازه دی. صمد په لغت کې هغه کاڼي ته ویلی کېږي چې په هغې کې نه څه شی دننه کېږي او نه ترې بهر روځي. او بیا الله جل شأنه دپاره چې دا لفظ استعمال شي، صمد د الله په نومونو کې یو نوم دی. د دې معنا دا ده چې الله جل جلاله چا ته محتاج نه دی او هر څوک هغه ته محتاج دی. د الله نه ما سوا چې څومره څه دي علویاتو کې پورته مخلوق په اسمانونو کې او سفلیاتو کې ښکته مخلوق چې څومره په ځمکه کې دی، په سمندرونو کې دی، دا ټول الله جل شأنه ته محتاج دی. او الله جل جلاله هیڅ چا ته په هیڅ څیز کې نه دی محتاج، په بندګۍ کې هم نه دی محتاج. ښه که ټوله دنیا علیاذ بالله ثم علیاذ بالله الله جل شأنه دې نه کي، خدای دې مونږ ته هغه ورځ نه ښیي په دې باندې متفق شي چې مونږ به د خدای بندګي نه کوو، نو د الله جل شأنه په خدایي کې هیڅ نقصان نه راځي. د یو ویښته برابر هغه محتاج نه دی. او ټول مخلوق چې هغه جمع شي، حدیث مبارک کې راځي د الله په عبادت باندې او بندګۍ باندې یو پکې نافرمانه نی، د الله جل شأنه په عبادت کې زیاتې نه راځي. ځکه زیاتې په هغه څیز کې راځي چې په کوم کې نقص راځي. سیر لوښی دی، په هغې کې تا نیم سیر پی واچول، نیم سیر پکې نور راځي. او چې کله خالی وي نو سیر پی پکې راځي، ځکه چې په هغې کې نقص دی، نقصان دی. الله جل شانو هر لحاظ سره پوره دی، هغه چا ته محتاج نه دی، نو هغه ته ضرورت نشته. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د انسان یو عمل خدمت کول دی. کوم سړی چې خادم وي، خدمت کوي د الله او د الله د مخلوق، دغه سړي کې توازن وي، په ده کې تکبر نی. او تکبر ړومبی ګناه ده چې په دې کائناتو کې شوي ده او شیطان کړي ده. د حضرت آدم علیه السلام سره حسد پیدا شو او بیا تکبر کو لویی وکړه. الله پاک ورته امر وکړه سره د فرښتو چې آدم ته سجده وکړه، دې شیطان سجده ونه کړه او تکبر یې وکړو، لویي وکړه. او دی ووایي چې زه د اور نه پیدا یم او دی د خټې نه پیدا دی. دا تکبر په هغه انسان کې نه چې کوم سړی خادم وي، په ده کې تواضع وي، په ده کې عاجزي وي، د ده ژوند انتهایی خوشحاله ژوند وي. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جس نے عمل صالح کیا، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن، اور وہ صاحب ایمان ہو، اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کیا ہو،
فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو اس کو ہم دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو ان کے اچھے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. آخرت کے بعد اللہ جل شانہ پورا بدلہ ورکئی، پا دنیا کے بے حیات طیبہ نصیب کی. کم کس چی اغا خدمت کئی، یعنی دا اللہ جل شانہ بندگی کئی یو طرف تا، بل طرف تا دا مخلوق نغواڑی نا بلکہ مخلوق تا ورکی او خیر رسی، دا دغا انسان زڑب خوشحالی، دا دا جون با پاکیزہ تیری. اللہ جل شانہ دا دا سے کس قدر کئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دا دا سے کس قدر کئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارک کے یو یہودی الگ ہو، یہودی دغا یہودی الگ با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کولو، او یہودی کافرو دا خوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت بے کولو. یوزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے انہیں لیدو، دا اللہ رسول دیر قدردانو، سوک بے انہیں لیدو بے دا مرگرو تپوس کولو، دا صحابو خو بے خود کولو، دا یہودیو او چونکہ دا خدمت کولو نو دے انہیں لیدو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوسو کو ویچیا یہودی الک نخکاری، صحابو وطا ویچیا رسول اللہ خو بیمار دے، ویزای چی تپوس تے لڑ شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غا تپوس ترالو، چوے کتل غا پکٹ کے پروت تھے او مرض الوفات کے دے، یعنی دا سے حالت کے دے چی دا جون سا آثاری نشت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلارے کٹ سر والاڑو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغا وقت کے چو قتل نو پیغمبر علیہ السلام دا غستل چا خیر و تورسی، او دا دین بل غٹ خیر نو چا دا یہودی الک ایمان راڑی، اسلام قبول کی، ایمان راڑی پا اللہ و پا اللہ رسول بان. و تاوی چا گواہی ورکچے اللہ نہ سوا بل سوک معبود نشتا، و محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے. آغا لک سر پلار ولانو دا سے پلار تے مخوار دو اغتے او قتل. مطلب دا دے چا پلار کزدہ ہوئے منتخب پکے گے خوبنا، نا پلار وطوئے چا اتع ابا القاسم، اتع ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم چا تسوئینو دا خبر امنا، نو اغوئے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، او دا غین سوخ پس بیارستو ساورکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر زیاد خوشحال شو، ذکر چھ دا ایمان نا ورا خواب بلیو سن نعمتی چی چاہتا حاصل شیو پا دا سے وقت کے چھ بیائے دنیا آخرت تا تگوی. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خدمت پا عوض کے دا دی یہودی الگ کور تا تلے دے، دا اللہ رسول چھ دا چا کور تا لاڑ شی پختن تا تلے دے، او بیائے دا ایمان دعوت پا دی وقت کے ورکڑے دے، او دا دا دی خدمت سے لوا چا اللہ جل شانہ دی یہودی تا چا پا یہودیت بانے و اللہ پاک پا آخری وقت کے ورسول دا دا خدمت سے لوا، دا دم عظیم شے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کے یو زنانوا آغا خاندانینو، مور اپلارینو، خاوندینو، اولادینو، حصو کینو، او د توریانو د ملک و د رنگ نتور و بدرنگ و خواغی با یو کار کولو، اغا براتلا او د جماعت لار بے صفا کولا. کم کسان چه تصویرنو باسی دا نوی راغلے تصویر دیستو تا تا بینا تصویر بانی پابندی دا سم کینا تا چه سنگا ناستی دا ناستی سم کینا بیان اورا تخت او بخ بیان اورا جماعت تا چراشے آخوا دیخوا مکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کے دا تور خزوا بخاری شریف کے حدیث تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تا براتلا او دا جماعت لارا بے صفا کولا. یوزل دا اللہ رسول دا اونلی دا سہر چه با مست مبارک رو تو ندے با ٹول زی صفا کرد.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم اونلی د پښتنه وکړه چې نن خو هغه زنانه ښکاره نه شوه، دا ځای نه دی صفا کړی. صحابه ورته ووایي چې یا رسول الله هغه خو بېګا وفات شوي ده. چې ښه تاسو ما ته ونه وې زه خبر ولې نه کوم. په ابتدا کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته هجرت وکړو بیا به هر چا ته هر بیمار ته ځان رسول. دې سره سره د نبوت مشاق مشقتونه ذمهداریانې جهادونه د الله د دشمنانو سره جنگونه دا هر څو مصروفیات ډیر بې انتهاو رو صحابه کرامو وی چې سړی څوک بیمار شي نو خبروي یې ما چې داسې لرې څوک وي چې خاص حلقه کې وي پیغمبر علیه السلام تپوس وکړي بیا خو خامخا خبرول. بیا به رو چې کله داسې کس و چې هغه به ډېر لرې و نو بیا به نبي کریم صلی الله علیه وسلم به د جنازې نه هم نه خبرولو. صحابه به په خپله جنازه وکړه په آخر کې چې د الله رسول ته تکلیف نه، خصوصا د شپې چې به د چا تدفین کېدو نو دا جنازه وه او د شپې د دې زنانه خخولو صحابو جنازه وکړه خخه یې کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تپوس وکړو یا رسول الله خو بېګا وفات شوي دی، وی تاسو زه خبر نه کړم. وی مونږ یا رسول الله تاسو ته تکلیف نه درکولو، مونږ وی چې مونږ به جنازه وکړو مونږ به سنباله کړو بیا به مونږ خخه کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دلونی علی قبرها، دلونی علی قبرها، ما ته د هغې قبر وښیي، قبر یې کوم ځای دی. د الله رسول د هغې قبر ته لاړو، هلته یې ورته دعا وغوښته. دا د هغې خدمت په سیله کې چې هغې جومات صفا کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی حضرت انس رضی الله عنه چې کله پیغمبر علیه السلام مدینه منورې ته هجرت وکړو نو دی حضرت انس رضی الله عنه د دغه وخت نه خدمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کړی او دی هلک و د 10 کالو او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدو تر اخره پورې د خدمت کړی دی، تر اخره پورې د دې خدمت په عوض کې په صله کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دته 3 دعاګانې کړي. یا الله مال ورته ډېر ورکړي، اولاد یې ډېر کړي او مغفرت نصیب کړي، ګناه ورته وبخښي، معافي کړي. حضرت انس رضی الله عنه رسته کې فرمایي چې د الله رسول ما ته 3 دعاګانې کړي دي، هغه 2 دعاګانې ما په دنیا کې ولیدې او د هغه 3مې زه انتظار کوم. هغه 3مه کومه وه چې یا الله ګناه یې معاف کړي، مغفرت نصیب کړي، ځکه چې د بخشش پته په دنیا کې نه لګي، دا په آخرت کې لګي. چې یو کس نه ګناه شوي او د هغې نه باوجود الله جل شانه ته وایي چې ځه ته خلاص یې، تا سره حساب کتاب نه دا به ډېره لویه د خوشحالۍ رځي. نو حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې دا 2 مې ولیدې، مال هم ډېرو اولاد هم ډېرو. دومره مال الله جل شانه ورکړی و. دا هغه کس دی چې یو ځلې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته په ترخ کې روټۍ راوړې وه د خندق په موقع، ځکه چې د خوراک څه شی نو مور بیبي ورته ورکړي وه او داسې ترخ کې پټه نیولې وه. هغې ورته خپل څادر ورکړی و، د سر په سرولو لوپټه په هغې نیمه کې د روټۍ پټه کړې وه او نیمه یې ساړه و. نو دی وایي زما په سر مور اچولې وه، ځکه چې دی ماشوم هلک و. ما ته یې وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړ شو، دا ورته ورکړه، هغه نهر دی، صرف اوچ سکړک یو ټوکړه روټۍ. داسې وخت یا او یا بیا داسې وخت چې الله جل شانه دته دومره مال ورکړو چې د په کوفه کې کورونه، په بصره کې کورونه، په مدینه منوره کې، په شام کې، په یو ځای کې، په بل ځای کې الله جل شانه ډېر مال ورکړو. اولاد ورته دومره ورکړی و چې صحیح بخاري کې یو ځای کې تعلیقا امام بخاري رحمه الله راوړي دي. د خپلې لور نه تپوس کوي، د لور نوم یې امیینه و. ورته وایي بچی دغه وخت کې سترګو نظر کمزوری شوی و، وی زما څومره بچي دي؟ ورته یې وی چې ستا صلبي اولاد چې ستا نه پیدا یي 100 په هغې کې وفات شوي دي، چې ژوندي څومره دي؟ اللهم اکثر ماله وولده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا غوښتې وه چې یا الله مال یې ډېر کړي، اولاد یې ډېر کړي. اولاد ورته الله جل شانه دومره ډېر ورکړي.
نن سبا د اولاد د کمی پیدا کولو کوشش کوي ځکه چې د رزق ذمه دار دی حالانکه د رزق ذمه داری په پلار نه ده دی به خپله هڅه کوي ظاهري صورت کې به ورکوي او حقیقت کې رزاق الله جل جلاله دی کله د فقیرانو خلکو د غریبانو چې په جونګړو کې وسوسو کې پاتې کېږي د هغوی اولاد دومره ډېر وي په هر څه باندې ماړي صحت باندې روغ بیماریانې پینی پهلوان بدن ورته الله جل شأنه ورکړی او ښه تکړی او د یو امیر په کور کې ماشومان یو یا دوی او هغوی کې سل بیماریانې موجود وي دا د خدای خوښه ده الله جل شأنه رزاق دی یو زمانه کې دا نعره لګېده چې بچے دو ہی اچھے ضبط تولید برت کنټرول نن سبا په بلو طریقو باندې د اولاد د کم پیدا کېدو کوشش کوي حالانکه رازق الله دی او الله جل شأنه غواړي چې انسانان ډېر پیدا شي ته چې د دې خلاف منصوبې کې دا د الله جل شأنه هغه غوښتنې ته د هغه د رضا په منځ کې ته بندونه اچوې او د خدای چې څه کول غواړي هغې ته څوک رکاوټ نشي اچولی خو چې څوک کوي نو هغه خپل ځان شقي او محروم او بدبخته ثابتوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د نکاح په وخت کې چې کومه خطبه وي بیا به په هغې کې د قرآن پاک څه آیات وي چې په هغې کې د تقوا ذکر دی او څه احادیث مبارکه به وي په هغې کې به یو دا احادیث وي تزوج الودود الولود فإني مکاثر بكم الامم ابو داود کی روایت تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تاسو نکاح کوئی الودود ایسی عورتوں کے ساتھ جو تم سے پیار کرنے والی ہو الولود اور بچے زیادہ جننے والی ہو دا سے خزو سره نکاح کوئی چې د خاون سره مینه کوي بل چاته نه ګوري په دې سترګو باندې خپل خاون بس د خپل خاول انتظار کوي زیب زینت بناو سنگار کدا کوي صرف او صرف خپل خاوند دپاره کوي چې خاوند د کور ته راشي ځان نه شیشه که جوړه کړي او چې چېرته بهر وځي نو بیا ځان سنبال کړي نو دا خو ښځه نه ده د خاوند د خاوند سره محبت کوونکې ښځه هغه ده چې هغه ځان سنبالوي د خاوند دپاره خدمت کوي د خاوند دپاره خاندي نو د خاوند په وړاندې سترګې پروزي نظر نو په خاوند باندې پروزي دا د خاوند سره مینه کوي دا الله رسول فرمایي ځکه چې دې وخت کې به دا خاوند بل چاته نه ګوري او دا زنانه او بل چاته نه ګوري معاشره به محفوظ وي تزوج الودود الولود داسې زنانو سره نکاح کوي چې هغه محبت کوونکي وي او الولود ماشومان ډېر پیدا کوونکي وي په دې پنډه کې علما طلبا به ناست دي ولود د مبالغې صیغه ده ولود د ولد نه ده والد هغه ته وایي چې د هغه یو ماشوم پیدا شي هغه ته هم والد وایي والده چې د یوې زنانه یو ماشوم پیدا شي هغې ته والده وایي او ولود هغې ته وایي چې په کثرت سره ماشومان پیدا کړي ډېر نو د الله رسول فرمایي چې ماشومان ډېر فإني مکاثر بكم الامم اس لیے بچے کثرت سے جنا کرو پیدا کرو کہ میں تمہاری وجہ سے کل قیامت میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا جب فخر کو اللہ جل شانہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت تھے او دا امت ډیرواله په دې سره چې هغه مؤمنان او مسلمانان هم وي او دا غي تعداد هم ډیر زیات وي نو حضرت انس رضی الله عنه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې لګېدلې وې دا د څه وجه د خدمت داسې عظیم شی دی د الله رسول هغه ته دعا کوي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی صحابي دی هغه وایي چې زه یو ځل د شپې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کرم شپه وه زه ماشوم او د ده ترور د پیغمبر علیه السلام بیبي وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم 11 بیبیانې وې دوه د هغوی په حیات مبارک کې وفات شوې وې او 9 پاتې وې په هغې کې یو حضرت میمونه رضی الله عنها ده دا میمونه رضی الله عنها د عبدالله ابن عباس صاحب ترور د مور خورې ده د عبدالله ابن عباس صاحب د پلار نوم دی عباس او د مور نوم دی ام الفضل او نوم لبابه کنیت ام الفضل دی دا د حضرت میمونه رضی الله عنها خور وه نو حضرت میمونه رضی الله عنها ام المؤمنین د عبدالله ابن عباس صاحب ترور شوه پیغمبر علیه السلام به په بیبیانو کې عدل کولو چې څومره شپې به یو سره کولې دومره به بلې سره کولې بیا به بلې سره کولې نو د حضرت میمونه رضی الله عنها نمبر
دا عبدالله ابن عباس صاحب و ماشوم لیکن ډیر انتهایی فتین او زیرک او خيار ماشوم. ډیر احادیث تی روایت دی. د پیغمبر علیه السلام د دنیا نه تشریف اړو په وخت کې د ده عمر 14 کاله او په دې حالت کې د دومره احادیث روایت دي چې د خصوصا د قرآن کریم په باره کې د مفسر قرآن په صحابو کې مشهور دی. د یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې شپه وه. شپه یې دې دپاره تېروله چې د الله رسول به د شپې څه معمولات کوي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ټوله ورځ به په جهاد کې د صحابو سره په امورو طی کولو کې مصالح مؤمنینو کې په دې کې به تېرېدل. څوک به راتلل مسلې تپوس به یې کولو، چا به اسلام قبلولو، ټوله ورځ به مصروفه وه. او چې کله به جهاد ته تلي بیا خو خود او بیا به د شپې الله جل شانه ته ولاړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه هم داسې د شپې به الله ته ولاړو په مز باندې، د ورځې به د الله د دشمن سره جنګېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وی د شپې پاسېدو، وی ما کتل چې د الله رسول به څه کوي، د شپې مبارک پاسېدو، په بستر باندې په مخ باندې لاس راخ کړ، خوب یې ځان نه تختولو او د قرآن کریم سو آیات ان فی خلق السماوات والارض تر اخیره پورې دا اولستل او بیا پس د هغې نه مبارک پاسېدو، بیت الخلا ته لاړو او دسماتي ته. دی وایي زه زر زر پاسېدم، ما وی چې دسماتي ته لاړو نو زه ځم چې لوښی ورته ډک کړم. نو لوښی مې ډک کو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ځای ننوتی و هلته ما بهر لوښی کېښو نږدې. بیا دی واپس شو، دی وایي ما هم هغسې وکړل چې څنګه د الله رسول کړي هغسې آیات مې ووې. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راووتو نو پیغمبر علیه السلام اودس وکړو، دم اودس وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي نه تپوس کوي چې دا لوښی خو ما نو ایښی، دا چا ایښی و بار؟ نو هغه ورته وایي چې دا د هلک ایښی و ماشوم. عبدالله ابن عباس صاحب یاد کو. عبدالله ابن عباس وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ځان سره جوخ کم، فضمني الیه، ځان سره جوخ کم او ما ته دعا وغوسته، اللهم علمه الکتاب، یا الله دته د قرآن پاک د کلام الله د کتاب علم اوخه. په ماشوموالي کې د نورو صحابه کرامو نه تفسیري اقوال دومره نه دي روایت شوي لکه څومره چې د عبدالله ابن عباس ابن دا د هغې دعا اثر او دې نه دا هم معلومه شوه چې بهترینه دعا چې د خدمت په سیله کې یو استاذ او یو شیخ خپل کشر ته طالب ته او مرید ته کوي هغه د علم دعا ده. ځکه زمونږ اهل علم حضرات وایي چې د مور او پلار خدمت څوک کوي نو عمر یې ډېرېږي، عمر کې برکت پیدا شي، او د رشتہ دارانو عزیزانو خدمت چې څوک کوي نو مال ډېر زیات شي، او د استاذ او د شیخ خدمت چې څوک کوي نو د ده په نیکو اعمالو کې، په تقوا کې، په اخلاص کې، په للهیت کې الله برکت واچوي او مضبوط او کلک ایمان نصیب کېږي. د هغې په عوض کې علم ډېرېږي. بهرحال دا د خدمت صله. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کړی. د پیغمبر علیه السلام داسې خدمت یې کړی دی چې یو ځل یو کس وایي چې زه د عراق نه لاړم شام ته. په شام کې مې د ابوالدرداء رضی الله عنه سره ملاقات وشو. ابوالدرداء رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی. ما ته وایي چې د کوم ځای نه راغلی؟ ما ورته د کوفې نه. ما ته وایي چې هلته کې تا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه و؟ ما ورته وایي چې او. ما ته وایي چې تا هغه پرېښو چې صاحب النالین، صاحب السواک، صاحب الوساده دی او دلته راغلی؟ تا ته پکار و چې هغه ځای نه خوځېدی نه، دومره علم غټ سمندر بحر هغه موجود دی په عراق کې، تا سره په کوفه کې، او ته د هلته نه راځې شام ته. او دا لفظ استعمال کو، صاحب النالین، صاحب الوساده، صاحب السواک. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته چې دا دومره عظیم علم نصیب شوی په صحابو کې، د هغې برکات او وجوهات د نور څه نه علاوه یو دا ده چې د الله د رسول خدمت به کول. پیغمبر علیه السلام چې مبارک چرته کېناستو په جومات کې یا بل ځای کې،
نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه به پیزار راواغشته په دې ترخ کې به یې نیولی و. مسواک به د رسول الله صلی الله علیه وسلم راواغشته ځان سره به یې نیولی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناستې ګدا چې د سرمنې جوړو پکې مزري د مزرو پاڼې وي، د کجورو پاڼې وي، جالو پکې، هغه به ځان سره نیولو چې د الله رسول به کېناستو نو اول به ورته هغه کېښو، په هغې کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې د پاسه کېناستو مبارک، چې بیا به څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې مجلس او مقام نه پاسېدو بیا به یې دغه تکیه ځان سره واخېسته، دا ګدا ځان سره به یې نیولې وه، پیزار مبارک به ورته سم کو، چې چېرته به اودس کولو مسواک به ورکو چې هغوی به مسواک استعمال کو، بیا به ترېنه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه واخېست. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د دغه خدمت په سیله کې دی وایي چې ما وایي په ټول عمر کې یو ځل دروغ نه دی ویلي، سوا د یو ځل نه چې یو ځل مې دروغ ویلي. چا ورته وایي چې دا دروغ دې څنګه ویلي؟ وایي چې دروغ مې داسې ویلي و چې ما به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سورلي چې هغې ته راحله وایي اوخه هغه به ما تیاروله، په هغې باندې به ما کجاوه سموله، هغه به مې ورته تیاره کړه، په هغې به رسول الله صلی الله علیه وسلم سور شو. سفر چې به کولو دا زما ذمه وه. و یو ځل صحابه کرامو زما دا ډیپټي او دا خدمت بدلولو، بل څوک خادم لګو، یو بل کس هغه ته دا کار حواله کولو چې بس ته نور به اوس فلانکې کوي. هغه کس چې کوم صحابي مقرر شو په خدمت باندې د سورلۍ په تیارولو باندې مونږ ورته کته کول وایو چې خر باندې اسباب اچې کته کې، یا په اس باندې زین اچې، په اوښ باندې کیجاوه اچې. وایي هغه بل کس ما ته نږدې شو، ما ته وایي هغه زمانه کې دوه قسم کیجاوې مشهورې وې استعمالې دی، یو مکیه او یو طایفیه، یو د مکی کیجاوه او یو د طایف، دې کې فرق. نو وایي هغه کس ما ته رانږدې شو، ما ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم قسم کیجاوه خوښوي، مکې والا که د طایف والا؟ نو وایي خوښه د مکې والا او ما ورته دروغ وایي، ما ورته د طایف والا یم. وایي هغه سورلي تیاره کړه چې څنګه د سفر وخت شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم رالو، په اوښه باندې سورېږي چې ویې کتل نو هغه بل شان کیجاوه پې پرته وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته مخ راواړلو، وایي چې دا چا کړي؟ وایي دا یا رسول الله نوی کس موږ مقرر کړی د خدمت لپاره دغه کړي. وایي دغه ډیپټي هغه زوړ کس ته حواله کوي چې مخکې چا کوله، چې څنګه یې مخکې تیاروله هغسې دې تیاروي. نو عبدالله ابن مسعود صاحب وایي زه ډېر خوشحال شم او په دغه خدمت باندې زه بیا ولګېدم. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت د هغې صله دا وه چې حضرت ابو موسی اشعري رضی الله عنه فرمایي زه د یمن نه رالم، ما کتل حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته به دومره دننه بهر کېدو، د ده مور بیبي به کور کې دننه خدمت کولو، او عبدالله ابن مسعود به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په خلوت خانه کې، یعنی یوازې ځای کې چې کوم خاص ځای وي د چا، په هغې کې به دننه بهر کېدو، عامو خلکو ته اجازت نو. ما وی چې د عبدالله ابن مسعود لکه چې د پیغمبر علیه السلام څوک عزیز او رشته دار وي، د کور خاص سړی وي. رستو چې ما تپوس وکړو ما ته پته ولګېده چې نه دا د هغې خدمت صله وه، او الله جل شانه چې دته کوم علومو کې مهارت ورکړو. زمونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله فقه چې کله د صحابه کرامو اختلاف راشي نو په هغې کې اکثر فروعاتو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله فقه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابو په واسطې سره را روانه ده، په هغې اختلافي فروعاتو کې هغه اقوال اخلي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. الله جل شانه په علم کې مهارت ورکړ، دا د هغې خدماتو صله وه. زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې دا دننه چې ایمان وي، ایمانی صفات وي، تواضع وي، شکر وي، د هغې اظهار د خدمت په صورت کې کېږي. بیا خدمت چې سړی د الله جل شانه کوي نو د الله د بندگانو کوي او د الله د مخلوق کوي. د الله جل شانه خو موږ په دنیا کې نه وینو نه براه راست، هغه ته زموږ د څه کولو ضرورت شته. د الله جل شانه سره محبت وي
دا غي اظهار د نیکانو خلکو سره د محبت په شکل کې دی سړی کې موجود وي. ځکه یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله جل شانه په خپل بندگانو کې عبادو کې د چا سره محبت کوي نو جبرئیل علیہ السلام ته وایي چې زما دې کس سره محبت دی. بیا جبرئیل علیہ السلام په اسمانونو کې دا ندا ولګوي چې دا الله جل شانه دې بنده سره محبت دی، تاسو هم د سره محبت کوئ. بیا فرښتې راشي په ځمکه کې ندا ولګوي چې دې بنده سره الله جل شانه محبت کوي، تاسو هم دې سره د سره محبت کوئ. د دې کس سره بغیر د څه غرض نه، بغیر د څه لالچ نه بیا نیکان خلق د سره محبت کوي. هغه کسان ورسره نه کوي چې څوک د شیطان مرګري، او چې کوم د الله جل شانه نیکان بندگان دي د هغوی په زړونو کې د دې کس محبت الله جل شانه واچي. د ده سره محبت بیا دا د الله جل شانه سره محبت دی او د هغې نښه ده او د هغې اثر دی چې کوم سړی د تقوادار سره، د یو مزګزار سره د مز په وجه، د تقوادار سره د تقوا په وجه، د یو مخلص سره د هغه د اخلاص په وجه، د یو محسن سره د هغه د نیک عمل په وجه باندې محبت ساتي، دې نه معلومیږي چې د دې سړي د الله جل شانه سره محبت دی، ځکه چې الله پاک دغسې کسان خوښوي. او دغه خدمت الله جل شانه په مختلفو شکلونو کې اخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې خانه کعبه تعمیر حضرت ابراهیم علیہ السلام کو. ابراهیم علیہ السلام دا د الله پیغمبر او خلیل الله. الله جل شانه ته امر کو چې په دې ځای کې چې کوم ځای خانه کعبه دلته زما کور آباد کړه. ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام د خپل بچی سره دا دواړه یو ځای شول، نه بل ګلکار شته، نه مزدور شته، نه ترکان شته، نه بل یو کس شته. د الله هغه پیغمبر چې هغه ته خلیل الله وایي په خپلو لاسو خپو باندې خدمت کوي او د جومات تعمیر کوي او خپل بچی په هغې کې د ځان سره په خدمت کې اغوښتی دی، هغه ورته خټه ورکوي او کاڼي ورته ورکوي او بیت الله په دې شکل باندې تیار کړو. دا د الله جل شانه سره محبت و، د هغه د کور خدمت، د الله جل شانه سره محبت. ما تاسو ته ووایي چې د الله سره محبت دا قلبي شی دی. د دې اظهار د انسان په ظاهري اعمالو باندې کی. کله کله یو کس دا وایي چې زما په زړه کې څه نشته دی او د ده سترګې غلطه استعمالیږي، ژبه یې غلطه استعمالیږي، غوږونه یې غلط استعمالیږي، په غوږونو باندې خطا اوري، په ژبه باندې خطا وایي، سترګې خطا استعمالیږي. دی وایي زما زړه پاک دی، دا خبره خطا ده. زړه چې پاک وي نو د اعضاو استعمال هغه په پاکو ځایونو کې کېږي، دا د هغې اثرات وي. په کوم تالاب کې چې اوبه پاکې وي د هغې نه بیا لښتي او نهرونه را روان وي ښکته ځمکو ته، نو هغه اوبه چې رڼې راځي نو تالاب کې اوبه پاکې پرتې دي. او که هغه اوبه خټې او سخا او نجس راځي نو تالاب کې اوبه نجس دي، سخا دي ځکه سخا راځي. کله چې د انسان په زړه کې ګندګي وي نو د ده سترګې، د ده ژبه، د ده غوږونه، د ده لاس دا به غلط استعمالیږي. حضرت ابراهیم علیہ السلام تعمیر کوي د خانه کعبه، او اسماعیل علیہ السلام بچه استعمالیږي. دا الله جل شانه سره مینه، دا کور یې ځان ته نه جوړلو، دا د الله کور ځان ته خواري او سړی جوړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مسجد نبوي ته لاړو، د مدینې منورې ته هجرت وکړو د مکې مکرمې نه، اول یې د مسجد حرام په تعمیر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کړی دی. او دا د نبوت نه مخکې، د پیغمبرۍ نه مخکې، پیغمبر لا نو. بعضې وایي عمر یې 15 کاله و، بعضې وایي 25 کاله، بعضې روایتو کې راځي 15 کاله. دا درې واړه اقوال شته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت چې الله جل شانه ورکړی دی 40 کالو په عمر کې. نو که عمر مبارک 15 کاله او د نبوت نه 15 کاله مخکې د خانه کعبې تعمیر کې د الله رسول عیسی اغشتي د خدمت یې کړی، او که عمر 25 کالو نو د نبوت نه 15 کاله مخکې د خانه کعبې په تعمیر کې عیسی اغشتي ده، او که عمر 15 کالو نو د نبوت نه مخکې 25 کاله مخکې د خانه کعبې په تعمیر کې عیسی اغشتي. حضرت عباس رضی الله عنه تر ده
خپل والد صاحب خو مخکې وفات شوی د پیدایش نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورو نوجوانانو سره ځوانانو سره کاڼي راړل، نو چې 35 سال عمر وي نو دغه وخت کې کافي عمر دی، چې 25 کاله عمر یې نو ځوان دی، چې 15 کاله یې نو هلک دی، کاڼي به یې راړل. نو حضرت عباس رضی الله عنه ورته وویل چې دا اوږه دې بربنډه ده، په اوږه باندې سنو په دې باندې به کاڼی پروت. او حضرات اهل علم لیکي چې څومره انسان حسین او جمیل وي دومره په هغه باندې داغ او ظاهري اثر ډیر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک حسن و جمال هم ډیر ورکړه، نو چې کاڼی به په اوږه کېښو نو مبارک په اوږه کې به نښې جوړې شوې. نو حضرت عباس رضی الله عنه تره ورته وویل چې بچې دا صادر دې واخله او دا په اوږه باندې کېږده. نو د خانه کعبې په تعمیر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حصه اخیستی. چې کله مبارک مسجد مدینې منورې ته لاړو، هلته ړومبی چې کوم ځای کې نزول کړی دی میلمستیا یې شوي ده بنو عامر ابن عوف قبیله کې، هلته یې جومات جوړ کړی دی او هغه تعمیر کې په خپله حصه اخیستی. مسجد قبا وسره صحابه کرامو جوړولو، رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړولو. د هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم 40 ورځې پس یا 14 ورځې پس مدینی منورې مرکزی آبادي ته رالو، کوم ځای چې مسجد نبوي دی هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ځان ته د آبادۍ نه مخکې جومات تعمیر کړی، خدمت یې کړی په خپله. صحابه ورته وایي چې یا رسول الله تاسو نه؟ وایي چې نه زه به خامخا کوم. او چې کله تعمیر کولو صحابو، نو صحابو په خوله به رجز اشعارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک خوله به دا و اللهم لا خیر الا خیر الآخرة فاغفر الانصار والمهاجرة، اللهم لا خیر الا خیر الآخرة. یا الله خیر، بھلائی، خیګړه، نیکی، نعمت کچره دے نو هغه د آخرت د دنیا نه. لا خیر الا خیر الآخرة، کوئی بھلائی اور خیر کسی اور چیز میں نہیں سوائے آخرت کی خیر اور بھلائی کے. د آخرت خیر خیر دے د دنیا نه، د دنیا خیر د مال په شکل کې، د جیداد په شکل کې، د دنیا د خوشحالو په شکل کې، دا د آخرت په مقابله کې هیڅ هم نه دی. فاغفر الانصار والمهاجرة، یا الله انصار او مهاجرین وبخې. چې کوم کسانو ورسره خدمت کولو دا یا انصار یا مهاجرین، هغوی ته دعا غوښته. د خدمت په سله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې دا د خدمات عوض چې د الله رسول صحابه ته ورکړو. صحابه به داسې مست لګیو چې مسجد نبوي کله تعمیر کېدو نو هغه زمانه کې خښته داسې نه وه لکه دا اوس چې په جوماتونو کې څومره لګي چې یو ماشوم 5 خښتې اوچتولی شي. هغه زمانه کې خښته د بلاک په شکل کې وه، غټ او د خټې نه جوړېده. په بقي کې صفا خاوره ده، هلته به خښتې جوړېدې، مسجد نبوي ته به یې راړې. نو به بلاکونه یو بلاک به یو کس اوچتولی شو. بس حضرت عمار ابن یاسر رضی الله عنه صحابي دی، او دا هغه صحابي دی چې د پلار یاسر رضی الله عنه، د مور سمیه رضی الله عنها، دا درې واړه په یو ځای مسلمانان شوي دي او سابقین اولینو کې دي، په ابتدا کې د اسلام قبول کړی دی. د ده مور بی بی ابو جهل په برچه باندې والی و شهیده کړي وه، د ده پلار یې په وهلو باندې شهید کړی و. دی پاتې شوی و، په دم ډېر تکلیفونه راغلي، دی بچ شوی دی. دغه حضرت عمار رضی الله عنه د قرآن کریم یو آیت د ده په باره کې نازل شوی دی او په هغې کې ضابطه عام ده، د ټولو خلکو دپاره حکم الله نازل کړی، خو سبب یې دی ګرځېدلی و. دغه حضرت عمار رضی الله عنه به د یو بلاک په ځای باندې دوه راړل. دومره مستو د الله په مینه کې، د الله د رسول په مینه کې چې هغه درون بلاک د یو په ځای باندې چې نور صحابو به یو راړو، پهلوانانو صحابه د به دوه راړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې عمار دا دوه ولې راړې، یو راړه. نو په ټوکو کې به یې وویل چې یا رسول الله دا زما د ملګري چې دي دی را باندې بل کېږي، دی را باندې دا بل کېږي، وایي ته دوه اوسه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د په خپلو مبارکو لاسو خاورې وڅنډلې، د خاورې بلاک، او دعا به یې ورته غوښته. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دې صحابه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به په خپله کاڼي کېښول، ابو بکر صدیق رضی الله عنه په یاره کې کاڼي ورپسې کېښو، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به کېښو. هغه زمانه کې صرف دغه خدمات
هغه وخت کې خدماتو د حضرت ابوبکر صدیق سے په زمانه کې جماعت دغه سے او د حضرت عمر سے په زمانه کې جماعت دغه سے او حضرت عثمان رضی الله عنه بیا جماعت دومره ښایسته جوړ کړی دی چې اوس هم هغه سے جماعت تصور نشي کېدی. ټیک ته ظاهري خایس به وي لیکن مضبوطیا او پوخواله او هغه زمانه کې چې د هغه زمانه په اعتبار سره کومه خرچه شي وه دا ستنې چې تاسو ته د جماعت ښکاري د حضرت عثمان ابن عفان ذوالنورین په دور خلافت کې دا یو ستن به د یو کاڼي وه، مشین نو دا د کټایي دا مشینان چې کټر ورته وي دا غټې غټې کارخانې دا نه وي، دا به په لاسو باندې د یو کاڼي نه یو ستن جوړوله او بیا د مسجد نبوي ستنې چې کوم دی نو دا ودرولې دي په دې باندې چت قایم کړ. یو ستن یو کاڼي په هغې کې دویم کاڼی نه، په چت کې چې کوم لرګی او په هغې ستنو باندې نقش په هغې باندې دغه جوړ کړو، هغه یې کنستي و په هغې باندې ګلان او نښې جوړې کړي. چا په اعتراض هم وکړو وایي د الله د رسول په جماعت زمانه کې جماعت داسې و، د ابوبکر صدیق صاحب په زمانه کې داسې و، د حضرت عمر صاحب په زمانه کې داسې و چې ته داسې جوړې، حالانکه دیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه ثالث او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلفاء مبارک فرمایي علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، زما لار ونیسئ او زما د خلفاو لار ونیسئ چې په هغې به کومه لار تللې هغه ونیسئ. دا د حضرت عثمان صاحب لار وه. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه ورته وفرمایل که ستاسو کورونه وی نو بیا مو پې داسې خرچه کوله خو دا ستاسو کور نه دی ځکه پې نه کوو. او ما د الله رسول نه اورېدلي دي من بنا لله بیتا من بنا لله مسجدا بنا الله له مثله فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بنائے مسجد بنائے نو الله جل شانه به د هغې په مثل دته په جنت کې جوړوي. زه دا غواړم چې څومره د الله کور خشتی چې دومره هلته په جنت کې د دې په عوض کې خدای کور خشته راکړي. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه چت چې کوم لګولی و د لرګو نو په هغې کې د دیار لرګی نه دی لګېدلی. نن سبا موږ د دیار په لرګي پسې ګرځو چې ته میلاویږي نه، حالانکې لویه ذخیره ده خو د حکومت پالیسیانې غلط دي، د خلکو لاس ته راتلل هغې ګران دي، هیڅ فایده عوامو ته نه رسي. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه دیار نو لګولې، د دیار نه اعلی لرګی دی ساګوان ورته وایي، په عربۍ کې ورته ساج وایي، ساج، او زمونږ په ژبه کې ورته ساګوان یي، او دا د هندوستان په جریزرو کې کېږي. نو عثمان ذوالنورین رضی الله عنه د هندوستان د جزیرو نه دا لرګی والی او د دلته نه مسجد نبوي ته وړی دی، هلته یې لګولی. شاتیران او کړۍ هغه د دې لرګي او هغه هم ټولې منقش. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خندق په موقع پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپله عیسی اخیستی. په خندق کې د الله رسول سید الرسل خاتم النبیین دومره لویه هستی چې د چا تعریف الله جل شانه کوي، او دومره لویه هستی چې د چا د اخلاق و سند او سرټیفیکیټ الله پاک په خپل کلام کې ورکوي، وانک لعلی خلق عظیم، ستا اخلاق ډېر عالی دي اے پیغمبره، انک لعلی خلق عظیم. دومره عالی اخلاق والا په خندق کې د صحابو سره یو شان خندق کې نه ګنتۍ په لاس کې ده، بلکې یو ځل ګټ راووتو هغه کاڼې او هغه ګټ صحابو نشو ماتولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې رال چې یا رسول الله تاسو چې څنګه نقشه اچولې ده په هغې نقشه کې چې کوم دی نو کاڼې راووته، کاڼې نه ماتېږي. مونږ کله کویې کنو په کوی کې غټ کاڼې روزي ماتېږي نه وایي برمې په ماتېږي څه چلو کو بل ځای کو نه، یا قبر څوک کني پکې کاڼې روزي بل ځای وکنئ. نو دغه خندق کې کاڼې راووته. اوس نقشه هماغه وه چې کومه رسول الله صلی الله علیه وسلم خولي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ما ته راړئ په کوم څیز باندې، په جبل باندې او په سټک باندې چې کاڼې ماتېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو، 3 ګزارې ورکړه، په 3 ګزارو کې کاڼې ترمې لاړو او هغې نه ټوکړې بېلېدې او هغې کې چې کوم بصري د هغې نه تلل شغلې رڼا، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته پیشګویي ورکه، زیرې خوشخبري په دې کې ما ته الله جل شانه د کسرا ماڼۍ وښولې، د شام ماڼۍ وښولې، د روم محلات یې راته وښول چې دا ټول به فتح کېږي. منافقینو ټټوبې شروع کړې او صحابه کرام خوشحال شول، ځکه چې د الله د رسول خبره خطا کېده نه او د حضراتو خلفاو په دور کې دا ټول علاقې فتح شوې. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې انسان په خدمت سره ډېر سمومي او د الله جل شانه سره د چا مینه وي، تعلق وي، هغه ظهور چې کوم دی نو هغه په دغه شکل باندې د هغه نه کېږي.
په انسان په زړه کې چې ایمان وي، د ایمان ظهور د هغه په خبرو کې، د هغه په اعمالو کې، د هغه په ناسته ولاړه کې کېږي. په انسان کې تواضع وي، د هغې ظهور او ښکاره کېدل له انسان په ناسته ولاړه کې کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ابتدا کې چې کله مدینې منورې ته لاړو، صحابه ورته وویل چې یا رسول الله موږ تاسو ته یو اوچت ځای جوړو چې په هغې باندې تاسو ناسئ، ټولو ته ښکارئ. د الله رسول فرمایل چې نه، زه عام یو قسم لکه ستاسو په شان او تاسو کې یو ځای کېناستل غواړم. خو چې کله جمع بیا ډېره شوه، تعداد ډېر شو، خلک اسلام کې را داخلېدل، خلکو ایمان قبلولو، بیا د هغې نه پسې یو دونکاچه غونې جوړه کړه. په هغې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست. اهل علم وایي چې د یو عالم د تعلیم دوران کې په اوچت ځای باندې ناست دی، د هغې نه ثابت دی. د الله رسولو بیا کېناستو، بیا مجبوراً دومره تواضع پکې چې په هغې کې نه کېناستو، دې ته تیار شو. بیا یوه زنانه راله، هغې وی چې یا رسول الله زما یو غلام دی، مریی مې دی، هغه ترکاڼ دی، د لرګي په کار باندې پوهېږي، او تاسو ته داسې ممبر جوړ چې په هغې باندې تاسو کېنئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابتدا کې منع وفرمایل. بیا وروستو اجازت ورکو. په 5مه هجرۍ کې دا ممبر جوړ شوی دی. د الله رسول بیا څه ورځې پس چې وکتل ګڼه ډېره زیاته ده، خلکو ته به تکلیف و، خلک به راتلل، د الله رسول به ښکته ناستو، چاته پته نه لګېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم یو دی. بیا هغې زنانه ته سوال جواب واستلو چې تا کومه خبره کوله هغسې وکړه. بیا ممبر جوړ کو. ړومبی ممبر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په 5 هجري 5مه هجرۍ کې بیا جوړ شوی دی. په هغې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست. حد درجه تواضع و پر رسول الله صلی الله علیه وسلم. عرض می دا کول زما عزتمندو چې مومن په څه باندې پیژندی شي، په هغه کې صفات وي، د هغه په زړه کې دننه ایمان وي، د هغې ایمان نښې نښانې او د هغې آثار د مومن په زړه باندې، په بدن باندې ښکاره کېږي. هغه پټ شی دی، هغه د الله نه علاوه بل چاته نه دی معلوم. د خو اخلاقو آثار او د هغې نښې د انسان په ظاهري بدن باندې لیدی شي، د په اعمالو کې صادرېږي. الله جل شانه دې موږ ته په ښو خبرو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.